الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الالحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن به موږ ماده او ضد ماده په باره کې خبر کو غالبا نه ملحدینو باندې سوالات او تنقیحات وکړو. داوا جواب داوا ذکر شول. نو نن به د ملحدینو نه سوالات کو. مولوی صاحب عبارت شروع کار سے کتاب کې موجود ہے سبق دیر ہوئے جزاکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوا او جواب دعوونه وروسته په ملحدینو باندې تنقیحات کول ضروری دي ځکه د ملحدینو سره دلایل نشته. د هغوی بځای اعتراضات کوي. د دې په ځای تاسو پر ورمخکې کېږئ او اعتراضات کوئ. بیګا زما وای د الله ماته تعریف وکړه د ذات. نو ما ورته ویل چې د الله د ذات تعریف موږ له قرآن کړی دی چې احد دی صمد دی لم یلد ولم یولد. وای ذات څنګه دی؟ نو ما ورته ویل ستا د ښځې څه نوم دی؟ بعضې وخت مجبوري نه ورته دا سړی خفه شو ما نه خفه کېږي نه وایي زما د ښځې نوم دی نه وایي ستا د ښځې اسم معزز څه شی دی؟ نو نه یې ښودلو. ما ورته ویل ګوره چې ته په دې دونه خفه کېږي چې ته خپله پرسنل مسله ما سره نه شیر کړې. اوس خدای پاک زموږ ته دا خو نه دي ښودلي. موږ له خو قرآن څه ویلي دي احادیثو څه ویلي دي موږ هغه منو. موږ ته ویل چې تفکروا فی خلق الله د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوئ ولا تفکروا فی ذات الله د الله په ذات کې سوچ مه کوئ فتهلکوا هلاک بشئ. اوس چې موږ یې منع کړي موږ ته پرسنل مسلې عوام انسان یې لکه ته ما نه تپوس وکړې زه تا ته دا خپل پرسنل مسلې نه ښیم. زما ډېرې خبرې په راز زما ښځه دې نه ده خبره زما بچیم دې نه دي خبره ستاسو هم داسې شته که نه شته یار. نو چې یو انسان خپل رازونه د بل نه پټ ساتي خدای څنګه تا ته اوس دا خپل رازونه ښکاره کړي؟ دا د منطق خبره ده نه. نو بیا به ورته وایي ستا د لاس څه مقصد دی؟ په ده نیول کې د سترګو څه مقصد دی؟ په ده باندې لیدل په غوږونو باندې اورېدل د دې ټول جسم څه مقصد دی؟ خوراک څښاک نو خوراک څښاک حیوانات هم کوي. خوراک او څښاک حیوانات هم کوي خواهش پوره کول. تا او په دې حیوان کې فرق څه شو؟ ما ورته ویل چې ته ما ته په دنیا کې یو داسې عبادت خانه وښیو چې حیواناتو جوړه کړې د عبادت دپاره. دا انسانان د اول نه واله تر اوسه پورې الحمدلله د الله د وجود څه دي قایل دی او دا د انسان فطرت دی د الله وجود. نو څه سوالات به تاسو کوئ تنقیحات. اوس دلته راځو د ساینس په باره کې څو خبرې دي څه اعتراضات کوو. تنقیح نمبر اول تنقیح نمبر 1 هواګانې د چا په حکم سره بې بخارات د فضا یو مخصوص مقام ته اوچتوي. دا ابتدایي کې موږ تاسو ته لیکلي چې دا هواګانې د باران فلسفه ساینس داسې بیانوي چې کله د نور دا تپش په دې سمندر ولګېږي نو د هغې د هغه ګرموالي د وجې دې کې بوړبوړقۍ جوړې شي. دا بوړبوړقۍ به هوا اوچته کړي. دا بوړبوړقۍ چې بوړبوړقۍ شوه خو اوبه نه ځه که نه اوس دا بوړبوړقۍ شوه هوا یې اوچته کړي. تاسو په هغه صابون کې هغه اوس بوړبوړقۍ خرڅېږي چې پوکې ورکړي دقه شی دې جوړ شي. دا بوړبوړقو ته هوا دیکه ورکړي سته پرې اوچته کړي. دا اوبه اوچتې شوې خو د بوړبوړقو په شکل کې دا پر یخ مقام ته بر فضا ته اوسي. ښه دا څوک اوچتوي؟ دا د چا په حکم؟ دا باران د چا په حکم کېږي؟ په کار خو دا دی چې یو شان باران کېږي. کله دونه باران وشي سیلاب راشي کله دونه اوبه نه چې څاروي دي حیوانات انسانان څه وکړي اوبه وڅښي. مخکې ځه موږ وایو چې دا هواګانې د چا په حکم ابي بخارات د فضا یو مخصوص مقام ته اوچتوي. تنقیح نمبر 2 تاسو وایي ساینس علم دی نو وایي صرف ساینس علم دی او که نور ذرایع هم شته؟ وایي ساینس نور ذرایع د علم مني او که نه مني. شاباس. تنقیح نمبر 3 تاسو چې کله دا تاسو یو بل سره چې کله خپل تربیتي مجلس کوئ دا ځان سره یو بل اړوئ دا اعتراضات یو بل نه کوئ. شاباس. تنقیح نمبر 3 تاسو چې کله د یو څیز معلومول غواړئ چې دا څیز پیکه دی او که خوب دی پس سره معلوم کوئ. دا څیز اوس دا کاغذ اسکم دا خو ساینس ماته نشي ثابتولی او نه ماته عقل ثابتولی شي. دا ما زه په حواسو ثابتوم چې لکه دا خوب دی که پیکه دی. تنقیح نمبر 4 په دوه ګواهانو خپل ځان د پلار نه ثابتوي او د ټولې دنیا ګواهي نه مني. دا ولې د کومه فلسفه ده چې صرف د خپل د ثبوت دپاره دوه ګواهانو سره نسل ثابتېږي او د دواړه به مسلمانانو ګواهي نه مني. د پلار ثبوت دپاره ته دوه ګواهان مني د دې دونه مسلمانانو ګواهي ته ولې نه مني؟ شاباس. پنځم تنقیح تاسو ساینس بغیر د مشاهدې او دلیل نه مني او که دلیل سره مني د ساینس په وجود باندې دلیل پیش کول څه دلیل دی؟ ساینس تاسو مشاهده کړې د ساینس د تجرباتو د ساینس د قانون نه. سټیپنګ هاګینګ وایي د سره موږ ډارک میټر لیدلی نه شو الکترون پروټون لیدلی نه شو هسې لیدلی شي بیا یې منې. داسې الله تعالی هم دا دونه پرفیکټ او داسې څه شی یو ښایسته کائنات جوړ کړی نو الله موجود دی د موجود کولو دپاره محسوس کولو مشاهده کولو ضروري دي. مخکې موږ ویلو. شاباس. شپږم تنقیح ساینس ته علم چا ویلی دی؟ ساینس تجربه ته وایي. تجربه کله صحیح او کله غلطه. تجربه کله کامیاب شي او کله ناکامه. ډېرو ملکونو تجربې وکړې خو نو د فوجي مظاهرو چې اکثر ناکام شوي دي. کله د مذهب نه انکار کړی او ته د ساینس په فارمولو ته اوس د خدای وجود ثابتې دا غلطه خبره. ساینس د مادې نه بحث کوي
مذهب تعلق د مابعد طبيعت سره دی. زر وایا وهم تنکي د ساينس تعلق تجربه سره کده دا عقیده سره دا سوال دی وکا د ساينس تعلق د تجربه سره د عقیده سره دی. تاسو تجربه په عقیده قیاس کوئ دلته دوکه کوي ځکه عقیده تعلق د شرعي اعمال سره دی او د ساينس تعلق د دنیا د ایجاداتو سره دی. ساينس د عقیده خلاف نه دی بلکې ساينس سره عقیده نور هم په خشیشه بسی دا اعتراض کو په قران باندې ما ورته ګور په قران کې د فلکیات متعلق څه سونه آیتونه دي. پیغمبر اسلام دا ځان نه لیکل یو ملحد په کې ویل پیغمبر اسلام قران ځان نه لیکل ما ورته ویل هغه منګله هغه په فلکیاتو کې قران کم دغه بیان کړی ایتونه دا ټول سل په سل درست دي. تر دې چې مورس بوکای په کتاب ولیکلو بایبل ساينس او قران ورته یو خود ما سره موجود دي. هغه د بایبل کې د فلکیاتو متعلق ایتونه ټول غلط دي په قران کې ټول صحیح دي. ما ورته ویل ګوره دوه نظریې وي ور مرکز دی او زمکه مرکز دی. فیثاغورس ویل ور مرکز دی او بطلیموس ویل زمکه مرکز دی. کې نور فلسفه خدا مشهور دي پکې. اسلام ویل چې مرکز پکې شته دی نه. دا اوس په شلمه صدۍ کې پته ولګېده چې کائنات پورس خوريږي. بیگ بینګ نظریه چې پیش وه نو کائنات پورس کېږي خوريږي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما ورته ویلې ته ماته داسې یو نظریه پیش کړه چې اوسه پورې د شلمې صدۍ نه مخکې چا ویلي چې کائنات پورس خوريږي. دی ویل د نظام شمسي مرکز د انور دی. چا ویلې دا ځمکه ده. دی ویل چا په ویل چې ځمکه ده دی ویل ځمکه ولاړه ده دا نور سیاري دي نه ګرځي. چا په ویل چې نور دی دی ویل چې دا انور ولاړ دی دا نور سیاري دي ګرځي. اسلام څه ویلو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ته ګوره هغه وخت نبی له سلام ته چې کوم آیتونه نازل شو وضاحت پکې موجود. دغه شان ته کې چې د سوره اقوامونو موږ ته خبر راکړی هغه ټولو سل په سل درست ثابت شوي. نو داسې درست پیشنګویانې دا الهام کېږي څه کېږي دا وحي کېدی شي. داسې نه کېږي چې روله دا جادوګران یې کم کوي چې میچ به څوک ګټي سپین به ګټي که ارجنټینا به ګټي. د لاړ شي نو طوطي ورته ودرې نو طوطي اکثر څه وکړي چې کوم یې خوښه شو هغه باندې کېږي او هغه غلط ثابتېږي. ځه د قرآن یو آیات د دوی غلط ثابت کړي د فلکیاتو متعلق. دا زموږ سره الهامي کتاب دی الحمدلله. نهم تنکي بیگ بینګ چې واقع کېدو ته کوم ځای کې وي. لسم تنکي بیگ بینګ نه مخکې څه ځکه ساينس خو سره بیگ بینګ پورې تا ته معلومات درکوي او اسلام د اول نه واخله درته وضاحت کوي. بیگ بینګ نه مخکې څه دی وایي بیگ بینګ نه مخکې سم نه خلو چې بیگ بینګ نه مخکې څه بیگ بینګ څنګه وشو. یو وخت یو کار دپاره وخت پکاري کار دپاره مکان پکاري نه مکان نه زمانونو څه شو دا څنګه وشو د دې جواب نشته. یو لسم تنکیح د بیگ بینګ په وجه چې دنیا پیدا شوه د اول سیکنډ پسې ابتدایي حصه کې د کائناتو کربون حصې پیدا شوي. نو دې وخت کې د کائناتو خو د خورېدو رفتار د روشنۍ د رڼا رفتار زیات و او دا معلومه ده چې رڼا رفتار څونه دی لکه نسب څونه دی رڼا رفتار څونه دی 3 میل څومره دی 3 لاکھ 100 پیرے ویل اوس دا 3 لاکھ کلومیټر فی سیکنډ. ها بس 3 لاکھ کلومیټر 3 لاکھ کلومیټر سو 3 لاکھ دا 1,86,000 میل جوړیږي. دا بار اور یو بس راړه وای رڼا په یو سیکنډ کې څونه رفتار کې 3 لک کلومیټر. اچھا بس دلته اوس په بیگ بینګ چې وشو په اول سیکنډ په 15 حصہ کې د کائنات د خورېدو رفتار دا ماده ډیره ګرمه او ډیره په تیزۍ خوره شو. نو دا خو د رڼا د رفتار نه تیزه خوره شو. دا ولې راشه د دې جواب موږ ته راکړه. زه مخکې ځه د رڼا رفتار په باره کې وضاحت دی. رڼا په عربي ژبه کې نور ته وایي او په فارسي ژبه کې ورته روشنایي وایي. دا یو رڼا ته په عربي ژبه کې نور وایي او په فارسي ژبه کې ورته روشنایي وایي. دا یو برقیاني څه دا یوه برقاناطیسي شعاع ده. د رڼا طول موج د انسان د سترګو دپاره قابل دید ده. دا د قوت یو شکل دا یو محرک لهر یعنی یو چپه ده لکه څنګه چې د هوا یوه چپه در باندې راشي دوستانو. چې کله دا د سترګې سره وجنګېږي نو د انسان په سترګو کې دا پیدا کېږي حس پیدا شي. په نور الفاظ سره موږ د رڼا په ذریعه سره کتل کولی شو. د نیوټن نظریه جسمي ده چې رڼا په وړو ذراتو باندې مشتمل ده. د هر قسمه رڼا رفتار یو شان دی. 3 لک کلومیټر فی سیکنډ یا 1,86,000 میل فی سیکنډ ده. ماخذ روشنی آزاد دایره المعارف. دولسم تنکي کله چې د کائنات تخلیق کېدل او بیگ بینګ وشو نو دې دوران کې د ماده د ذراتو دواړو اقسام پیدا شول. یعنی ماده او د ماده مختلف ضد ماده میټر او انټي میټر ورته ویل کېږي. ماده او ضد ماده نشته. څه وشوه ضد ماده اوس څه شوه ضد ماده پته نه لګي. موږ دا ټول دا ماده ده دا هر څه ماده ده. ضد ماده څه شوه ماده پسې دوی ګرځي ضد ماده پسې هغه غیبه ده.
او د ماده مخالف ضد ماده په برقرار په برابر مقدار کې پیدا شوه. ماهرین طبیعت وایي چې کله دوه قسمه ذرات په خپلو کې یو ځای شي نو خپل وجود ختم شي او موږ ته چې کوم کائنات په نظر راځي زیات د دې ټکراو کله وجنګېدله د ده نه وروسته چې دا کوم دغه پاتې شو لکه کچره پاتې شو دا هغه ده دا فضله ده جی. لکه سوال دا دی وروسته بچ شوي شاباس لیکن سوال دا دی وروسته بد شوی ټول مواد د ماده دي او موږ ته مخالف مواد په نظر نه راځي. کله چې دا ضد ماده او ماده وجنګېدله دوی کې ټکراو وشو څه وشو یو دماکه پکې وشوه. اوس چې دا کوم ملبه پرته ده دا د مادې ده د ضد مادې ولې نشته؟ نو سوال دا دی چې موږ ته خو ماده په نظر راځي مخالف ماده چیرته ده موږ ته یې وښیه. د لسم تنګي کائنات کې ماده شته او مخالف مواد نشته او حالانکې دا هر څه د مادې او مخالف مادې نه جوړ شوي دي. نوټ د فرانس او د سویټزرلینډ په درمیاني سرحد کې یو تجربهګاه جوړه کړې ده د دې مقصد دپاره چې پته ولګي چې د تخلیق د کائنات په وخت کې پیدا شوي مخالف مواد چیرته تللي. دا تاسو ورپسې سرچ کړئ. دا د اردو نیوز د 5 مارچ 2015 BBC دا ګوګل کې سرچ کړئ. دا تاسو ته د ماده او ضد بازار په اړه ټول وضاحت راوځي. ښه دا باندې د ساينس په دې فارمولو باندې اعتراضات دي ساينسدانانو سره سره شته جوابات نشته او تاسو ډیر ولګان دا کتاب اغسته خپل دی ګوره تاسو دا کتاب ځان له برابر کې ماده او ضد ماده شابه سره لسم تن کې موږ ته یو داسې شی وخایي چې زموږ په مخ کې د ماده نه په خپل پیدا شي او موږ مشاهده وکړو. ماده او ضد ماده وضاحت یعنی میټر انټي میټر زمونږ غیر چاپیره چې څه په نظر راځي دا ټول ماده یعنی میټر دي او ضد ماده د عام ماده نه مختلف دي. په خاص طور د ضد ماده جوهري ذرات د عام ماده په برعکس خصوصیات لري. د هغې ذرات او برقي چارج هغه الټه وي. ضد ماده دا سیده تاویږي هغه الټه تاویږي. دوستانو د ساينسدانانو خیال دی چې د بیگ بینګ په وجه د ماده سره ضد ماده هم تخلیق شوې ده لیکن په کائنات کې ضد ماده نشته. سوال دا چې هغه ماده چیرته ده؟ د ماده پیژندل شابه ماده د وړو ذراتو یعنی اټمز د کیمیاوي عناصرو لکه هایدروجن هیلیم یا اکسیجن بنیادی بسنټیز واحدونو د اکایو نه جوړه ده. د هر عنصر او اټم یو خاص تعداد په ماده کې موجود وي. لکه په هایدروجن کې یو اټم وي او په هیلیم کې 2 اټم وي. همداسې د باقی عناصرو په جوهر یا اټم کې دننه مزید واړه ذرات موجود وي لکه الکترون پروټون او نیوټرون. د اټم په ذره کې د اټم په ځل کې کوم ته چې نیوکلیس وایي د اټم د ماده چې کوم مین دغه د مرکز دی هغه ته سوي نیوکلیس ورته وایي. ښه دوستانو دا مرکز ای ماده دونه ذره ده په دې کې دننه د الکترون دی پروټون او نیوټرون موجود دي. تاسو وځو پای کې دا چا د الکترون پروټون نیوټرون کې تقسیم کړي. تاسو وځو ته خو چې کله د ساينس دا فارمولې وستا بخپل زړه چې الله موجود دی دا خود به خدا نشي کېدل. دوستانو پای کې پروټون مثبت چارج او نیوټرون غیر جانبدار ها دلته ورس ورته د نیوکلیس پای کې پروټون څه کار کوي نیوټرون په کې څه کار کوي. نو پروټون چې دی دا مثبت چارج کیږي نیوټرون غیر جانبدار وي او الکترون په کې څه کیږي دا منفي چارج کیږي. ته سوچو که دا هر د نیوټرون د پروټون خپل کار دی مثبت به چارج کوي نیوټرون به څه کوي الکترون به څه کوي منفي به چارج کیږي. که دا الټه پلټه شي ټوله ماده به ختم شي ټول نظام به ختم شي. دوی د مرکز مدار نه ګرځي چاپیره ګرځي او د ماده حفاظت کوي. دا الکترون پروټون او نیوټرون دا د خپل نیوکلیس د مرکز څخه حفاظت کوي. خو دغه د څه کېږي پروټون د څه کېږي مثبت چارج کېږي او الکترون دا منفي چارج کېږي او نیوټرون پکې غیر جانبدار وي. ته سوچ وکړه الله اکبر دا وړه ماده دا دونه ذره ماده ذره او نیوکلیس د حفاظت کې دینه غیر چاپیره ګرځي دینه غیر چاپیره دلته بس ضد ماده پیژندل تاسو فرض کړئ چې تاسو سره یو موټر کار دی کوم چې د ماده نه جوړ دی نو د ضد ماده د نه مختلف وي څنګه به وي معلومه نه ده. تاسو فرض کړئ هایدروجن یو اټم دی نو د هغې ضد به هم وي کوم د انټي هایدروجن ویل کېږي په هغې کې یو الکترون پروټون نیوټرون انټي وي یعنی الټه وي یعنی منفي وي. شابه پنځم تنقید تاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شو به د دنیا پیدا شو. نو سوال دا دی چې په دې کې دومره طاقت او قدرت د کم ځای نه پیدا شو ټولې دنیا تنظیم برابر کو دا ګورخه خود به خود سره کې شابه ځکه چې ماده خو ډېر کمزوري ده نو په دې کې دا طاقت د کوم ځای نه پیدا شي د هر ماده ماده خپل عمله ده سره نو بیجانه ماده نه جاندار څنګه پیدا کیږي. زر شابه لکه د حیوانات خپل جنسونه دي د نباتات خپل جنسونه دي په انسانانو کې مختلف رنگونه مختلف رواجونه دي په دې ماده کې د دومره قوت او طاقت د کوم ځای نه پیدا شوی دی چې د دې جواب دې موږ لور کی په ماده کې دومره قوت طاقت د کم ځای راغلی چې بعضو مخلوقاتو کې ژوند ورکړی دی بعضو کې ژوند نشته دی. شپږم تنقید په دې ماده کې د دومره قوت او طاقت د کوم ځای راغلی چې بعضو مخلوقات ته ژوند ورکړی دی او بعض ته ژوند نه دی ورکړی.
دا څه وجه ده د دې جواب پکار دی دنیا په باره کې ماهرین وایي چې انسان تر اوسه پورې د ټولو کائناتو صرف 15% معلومات شوي دي اوسه پورې سو اقواسي پته نشته دی په پاسي کې الګا دا ساينس کله د الله د وجود نه انکار کړي ملحدینو ساينس سره خنورم د الله تعالی باندې ستاسو کې یقین برابرېږي دا دونه کائنات دا پیچیده کائنات دا خود به خود نه کیږي د کنټرول موجود دی شپه ورځ یخني ګرمي انسانان پیدا کیږي فنا کیږي د هر یو انسان عمر 200 کال نشي 100 کال نه مخکې څه کیږي مړ کیږي ولې مړ کیږي بیګا میرا ټینګړې ما ته مرګ په کم دلیل مني مرګ ته لیدل خپل یو ما ډېر خلک لمبولي نو ما ته خو پردي لمبولي کنه خپل ځان خو نه لمبولي کنه ته د بل د مرګ خپل مرګ ولې قیاس کې ته چې ما څه نه لیدلی ما خو نه لیدل نه منم نو مرګ هم تان دی مرګ نه ولې انکار کوي مرګ باندې حقیقت خبره ده موږ ورته چې د عزت کې څه کوي زید کوي موږ ورته وګوره بیا بارمان کوي موږ درمانه خپل غاړه خلاصو نو زه مخکې ځم جی په دې ماده کې دومره قوت د کوم ځای چې بعضو مخلوقات ته ژوند ورکړي بعضو ته ژوند ورکړي دا څه وجه چې جواب پکار د دې په ماده کې ماهرین وایي چې انسان تر اوسه پورې د ټول کائنات سره صرف 5% نه واقف شوی دی او باقي 95% معلومات نشته دي او لسم تن کې د انسان پیدایش د ارتقا د کومه فرمولې په وجه شوی دی زمون خداوه دا چې الله تعالی د انسان تخلیق کوي څنګه چې د الله تعالی خوښوي الله وی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله په خزانو کې د رنگونو د شکلونو د فنگر پرنټو د دې کمې نشته ها هر یو انسان د 1 کروڑ دیش لکه بلپونه ورکړي دي دا حساب دا تاره په انسانانو ته د په کروڑو کې ضرب کړه د الله په خزانو کې د لنزونو کمې نشته نو د سماعت د الو کمې شته نه د جبې د ذایقو کمې شته ته سوچو دا هر یو انسان دا لسغوتی د خپو لسغوتی د لاسونو لس د خپو شل شي د سلولا په اتاره کې ضرب ورکا دونه فنگر پرنټ د الله په خزانو کې ته سوچو دیو نه بل نه جدا سترګو لنزونه یو بل نه جدا د انسان د دماغ ته وګوره دا انسان ته خواله مې اصغر څه کوي چې وړو کې جهان دی دا د پیپو ته دی وګوره د ګردو ته دی وګوره د دم نظام ته دی وګوره ته سوچو په دې جسم کې څونه خصوصیات خدای پیدا کړی دا خود به خود نه کیږي دوستانو سوره ال عمران آیت نمبر 6 الله تعالی تاسو نقشه جوړوي د مور پر رحم کې څنګه چې د هغه خوخوي الله تعالی سم تن کې کله چې بیگ بینګ وشو په هغه د مکه کې आवाज موجود و کنه که ملحد وایي چې आवाज موجود وو نو تاسو پر دویم سوال وکړئ چې आवाज هم د ماده یعنی میټر پیدا کیږي او ماده پیدا نه او کبه و چې نو پکې نو تاسو ورته چې ماته و داسې دماکه وخه وچا کې आवाज نوي دا تنقیحات شابه نور لسم تاسو په دې موضوع باندې له پوهیږئ چې دې له تاسو توجه ملو شو تاسو په دې مجلسونه وکړئ تاسو څه پورې کوم مجلس کړی دی نه جی دغه چا دا موضوع خو خره بینګ بینګ موضوع شي ان شاء الله موضوع په هغه په استاد دغه چې دې باندې تاسو کې نه خپل کې کنه کینو جی دا عجب یو چلو په دې موضوعات کې بینګ بینګ والا موضوع ختم شي بیا کینو ان شاء الله دا تنقیحات ختم شي بیا بس نه څه پوه شي ځم نور لسم تن انسان څه دي حیات انساني څه دي او مقصد انساني څه دي په اعتراضات مه اعتراض لدا یو بل نه کوي ها شلم تنقیس تاسو نظر ده چې ماده بیگ بینګ په وجه پیدا شوې ده او د هغې نه وروسته بیا کائنات پیدا شو سوال دا دی چې په دې کمزوري ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم طرف نه پیدا شي د هغې په ذریعه باندې د کائنات ټول نظام برابر کړو چې د هر جنس مخلوق ځان ته پیدا کړل د حیوانات خپل جنس دي د نباتات خپل جنس دي د انسانانو خپل جنس دي بیا په انسانانو کې څومره مختلفات دي او څومره مختلف رواجونه دي په دې ماده کې د دومره طاقت د ساينس د کومې فارمولې په وجه شوی دي شاباس یو اشتم تن کې په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای پیدا شوی چې د مخلوقاتو په تصرفات کوي په بعض مخلوقاتو کې ژوندۍ شته لکه مطلق حیوان او په بعض مخلوقاتو کې ژوندۍ نشته لکه سیارې او کهکشانګانې دا څه دا نور موږ له سونه انرژي راکې په دې کې حیات نشته ته سوچو ساينس دا نظر دی چې موږ له حیات ملاو دي د نور د وجنه په نور کې ساينس وایي چې سلورنی مره په کالو موږ ته انرژي راکړي سو سلورنی مره په کالو به موږ ته نور انرژي راکړي دا به ختم شي بس بیا به ختمېږي د ساينس هم دا ونی چې کائنات په ورسته کېږي بلیک هول کې بورنه نوځي نو خلک چې اسی منګه غوړه چې په حواس باندې سونه عمر بدی لس کاله شل کاله دیرش کاله بیا پس کې بیا به چې په نور څه پورې زړه تړي به خدای او راته وای دا پسې کې به ځای ماشاءالله خدا خو نشته چې بتر تل تل پایو ک بیا پای خو تر سلو کالو پای او په دې سل کاله چې عمر خو به تیر شي دینه پس به بیا تاسو کې راته وای سم دلاسه چاري نشي مرد هغه د چې بیدار خپل دشمن ته ورایا وي ته په اصل کې سړی چار پېنې د چار پایو چارې مکه و خدرایا او مرتبه به د مچو د میږي شي زړه په غړو غو متړه همایا وي موړ بنشي ته په هرس به قنات په تخت او رنگزیب ناسته غدایا وړاندې اسرائیل راته حضرت عبدالرحمن سو سفر دکړې نو د اسرائیل سونه به د عمر شي زر کاله سل کاله او یو کالو وروسته انسان په خپل ځان تنګي سي بیا نو زمون خدای ورونم ختم دي هغه والله چې بس په پوي نشو لاړو بډاګان ولا خپل آخرت غم کوي خپل قبر غم کوي خپل حساب کتاب خپل کوشش وکړي د دین خدمت وکړي
ځان په دې زنجیر کې راولي زه بسم الله کا خدای پاک دې موږ امين د الحاد د تور تیرونو وساتي الله دې موږ د مسلمانانو د هدایت ذریعہ وګرځي چې زموږ د وجه د کافران د ملحدین واپس اسلام ته راشي کړي دوی ډېر خطرناک دغه کې پراته دي ځکه دوی دوباره راتلل هم نشته او مرګ را روان دی مرګ نه خلاصې هم نشته هلته بیا ماران دي لړمانان دي عذابونه دي یا جنت دی او نعمتونه دي الله دې زموږ د ټولو نعمتونو نصیب کړي او الله دې موږ د عذاب نه وساتي امين چیرې بخړې راوړه په شابه د وشتم دن کې د ملحدین وای د کائنات د مطالعه دا خبره ثابت ده چې دلته څه هم کې هغه د یو خاص قانون او فطرت پوجا کیږي نو سوال دا چې هغه فطرت حکم قانون دی چې موږ هم مطالعه وکړو د وشتم دن کې قوانین د فطرت کائنات لپاره یو واقعه ده توجیه ده قوانین د فطرت خو ساينس دریافت کړي دي لیکن ساينس اصل محرکات او اسباب نشي معلومولای ساينس خودم را معلومات درکول چې اسمه کسو قسمه گردش کوي خدا نشي معلومول چې دا بجا ټول عمر یو شان ولې جواب ساينس سره نشه د وجه ولې جواب تا ته څوک درکې او جی مذهب درکې ها دیو سکند لپاره هم د خپل مقام نشي خو کېدلې د دې مبارک اصل محرکات اسلام بیان کړی دي 24 تن کې اجزای ماده متحرک دي او د هر متحرک لپاره محرک ضروری دی نو سوال دا چې د ماده لپاره محرک څوک دی 24 تن کې اول انسان جب څنګه او د چانه از دکړه دا اول انسان چې تاسو دا شولا د بن ماز د چې د دنیا پیدا شو د منیر شاکر او د ملحدین دنیا چې پیدا شو دوی خو چې آدم علی السلام بچی مونږ نه دی خو یې کنه ځکه ورته وایي ها دې دا چې بچا نه ځکړل د دې دنیا او پښتو نه انګریزي هر ژبه چې ودی چا نه زده کړه او په کومه ژبه خبره کړي نه ځه دغه مخکې انسانان نو دا زموږ لغت دا چا ایجاد کړی دي خو زموږ سره خو دلیل موجود دی چې آدم علی السلام الله تعالی ټول ژبه خو دلیل زموږ پلار دی ځه جی د منحدین نسوال چې په ټول کائنات کې داسې شی پیدا کړی چې هغه چې دغه نوم موجود وي او هغه څه موجود نه وي د الله تعالی د نوم موجود کېدل د دې خبره دلیل چې الله موجود دی 26 تن کې په دنیا کې 2000 او شبه ویل کېږي دا ټول د ساينس د کومې فرمولې په ایجاد شوی دي 27 تن کې د شاته مچې چې کومې چې د خپل ځانونو لپاره جوړوي هغه د ساينس د کومې فرمولې درانه تیروي ځکه چې په هغه کې د مثلث نواخره تر د لس پورې خانه موجود وي د شاته مچې د شپې خانو والا په داسې انداز سره جوړوي چې په کوم کې چې 1 ملي لیټر غلا هم پکې نه وي دا د ساينس کومې فرمولې درانه جوړوي د شاته پچته کې د انډو یعنی هغه د بچو لپاره او د شاته لپاره ځان ته خانه موجود دي د شاته مچ د کار کاریګری د چانس د کړی ده 28 تن کې د شاته مچ د ساينس د کومې فرمولې وجه د ګولان شربت سکی او د شاته د بچو فضلین نشاط د ساينس د کومې فرمولې جوړیږي الله ورته کوټه ورته دا ولې دا چا ګرځولې ده تاسو وشو یو مچې ده د یوې مچې دغه څه د جسم دار جوړي او بل څه جوړي وراق جوړي شفاء للناس الله او جی تنکي نمبرونه په کومه سیاره باندې ژوند کول د لپاره 322 سنسي پیمانه اصول پکاروي کوم کې صرف زمونږ په سیاره باندې موجود دي سوال دا دی چې د سنسي اصول په نورو سیارو کې نشته دي ساينسي اصول ولې په مریخ کې نشته ولې په سپوږمۍ کې نشته ولې په زهره او په نورو سیارو کې ولې نشته او جی وضاحت په دې ټول سنسي پیمانو کې پیمانه هم د خالق نه بغیر خود به خود نشي موجود کېدلی دا ټول سنسي حقایق دی یو عظیم او ذهین خالق وجود باندې دلیل دی ترکیب نمبر 30 اټم یا ذره سیس دی کوم چې د هر څه لپاره تعمیر جز دی تعمیري جز دی دا د کوم څه نه پیدا شوی دی او د دې سخت څه دی ساخت څه دی څه چیز دی تلقین برکت د ملحد نه چې سوال وکړي ستاسو د لاس مقصد دی هغه وایي په دې سره نیول کوم د خپل مقصد بیانوي چې په دې سره تل کوم د هر اندام مقصد ورته معلوم دی لیکن چې کله د ټول بدن خبر شنو بیان کار کوي چې د انسان مقصد څه مزر شادو د تر زویمه څنګه چې شادوګان ټوپونه وای دیم ټوپونه وای او جی صاحب زر تلقین نمبر 32 مادي جسم غیر مادي امور څنګه انجام کوي انسان او موبایل مادي جسم دی دا غیر مادي امور څنګه اسوایو مثال لکه انسان او موبایل او لپټاپ دا درې واړه د ماده نه جوړ دي نو په انسان کې خصوصیت دي کوم چې په موبایل او لپټاپ کې نشته دي د موبایل دا ماده رمنګ ماده یو په من کې دا دغه چا دا وینډو چا انسټال کړی دا تاسو وګورئ کنه من په خپل اختیار سره ارسکو لیکن دا موبایل د خپل اختیار خاونه دا ماده راکنه پته ولګي د چې څوک شره چې تا کنټرول کوي سکه تا کنټرول کوي څنګه کنټرول کوي اول ماشومې پیدا شي په مزه مزه غټيږي غاخونه دي نه په مزه مزه بیا غټيږي بیا ځوان شي طاقت درنه پیدا شي بیا د خدای داویو کې ځان نه فرعون جوړ کې نمرود جوړ کې بیا واپس د خدای پاک څخه راست دم لای پته شته چې څوک سره چې سافټویر اپډیټ کوي دا موبایل دې کنه دا خپل سافټویر ځان لا اپډیټ کی چې موږ اپډیټ نه کوو او کنه وایي کنه پوهیږي دا سوال ته وکي شابه جی
خو په انسان کې خصوصیت دی کوم چې په موبایل لیپټاپ کې نشته دی ځکه انسان خوشحالي او غم پیژني لیکن موبایل خوشحالي او غم نه پیژني او خوشحالي او غم غیر مادي امور دي. تنقید نمبر 33 د ملحدینو زموږ سوال دا دی چې حواس په کثرت سره ولې غلطي کوي. مثلا د کوکسترګي سره د کوکسترګي سړي په شان چې یو ورته دوه ښکاري او د سپرایي سړي په شان چې خوږ ژر تاریخ ښکاري او حاسد بصر وړو کې سیز لوی ښکار کوي. لیکن انګور چې په اوبو کې واچول شي نو هغه د خپل اصلي جسم نه لوی ښکاري او همدارنګه لوی سیز کله وړو کې ښکاري. مثلا په هوا کې الوتونکي جهاز د خپلواکي جسم نه وړو کې ښکاري او ډېر کرته معدوم موجود غني لکه د غرمې په وخت کې د لر نشاګي او بخاري په کشته سور په کناره کې متحرک ښکاري او د باران ساس کې د تار پشان ښکاري او همدارنګه په موټر یا ریل کې سور ته ځمکه ګرځیدونکي ښکاري او د بجلی ستنې ورته روانې ښکاري وغیره وغیره. نو حواسو د دومره غلط باوجود د حسیاتو د ثبوت علم څنګه حاصلېدای شي؟ ترکیب نمبر 34 د 15000 غلام نه یو چمچا شات جوړیږي جی نه بس تلوش او غټ چمچ شات د 2 لک ګلان نه جوړیږي. د شاتو مچۍ د نیم کیلو شاتو جوړول د لپاره 15 لکه 15 لکه پروازونه کوي دوستانو او 50000 کیلومتر سفر کوي. دا ټول علم د شاتو مچۍ په کوم تعلیمي اداره کې په کومه یونیورسيټي کې ایکسپرټ کی سبق ویل کې کیمبرج کې ویل دي کم یو کې ویل دي یو دا الله ورته وحی کړي واو ربک ان الا النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. شابه او جی تنقید نمبر 35 د شاتو مچۍ چې کله خپل چته ته ورسېږي نو حالت د شاتو کوالټي چک کول د لپاره سوچو که د شاتو د کوالټي چک کیږي چې چرته دسي بوټي خمانه نه نه چې هغه شاتو ته نقصان نه سي. ته سوچو کوم چې د شاتو معلوموي چې کوم مضر صحت سيزونه خو په د شاتو کې نه دي شامل. سوال دا چې د مچۍ د دومره علم چا ور کړی دی؟ تنقید نمبر 36 ماهرین طبیعت د نور دریافت دانو ماهر طبیعت دانو دریافت کړی دا کچیرته د ماده په جوهر یعنی ذرات هو یا د په ساخ کې یا د په ماده کې قوت ذره برابر تبدیلی راشي د ځمکه ژوند ختم شوی. مثلا د اټم یا د جوهر مثبت ذره یعنی پروټون دا صرف 2% غټ شي یا زیات شي اچانک منفی ذرات د الکترونو جسامت یعنی سایز 2 چند شي برابر ریزه منفی چارج کیږي پروټون مثبت چارج کیږي دا کچرته الټا شي کنه دا ماده بس شي جی ریزه بشي شابه او کومه زندگی چې په دې جواهر باندې مشتمل وي هغه تباہ او برباد شي. کچې د ځمکه د موجوده جسامت نه لګ وړاندې وي نو لګ د مریخ په شان تکي وي او د ژوند لپاره به مناسب نه وي. او کچرته د ځمکې په مرکز کې ویل شوی لاوا یا منټل کور نه وي یا د دې موټای 2815 کیلومتر وي د چیرته نه چیرته دا نه وي زمونږ د ځمکې غیر چاپیره چې کوم حفاظتي نظام موجود دی هغه حفاظتي مقناطیسي میدان به تباه شوی وي. کچرته زمونږ سپوږمۍ نه وي نو زمونږ د ځمکې موسم به دومره سخت وي چې د هغې په وجه به په ځمکه باندې ژوند ناممکن وي. دا ټوله خصوصیات د ساينسي فارمولو موږ درته بیانو چې دا په دې ځمکه کې چا پیدا کړي هغه زموږ رب دی. تنقید نمبر 37 د ملحد نه سوال وکړه تاسو پوزا دا ورته اکثر زم استاد پوزا په مخ باندې ولې جی د نظریه د التقاء پوزا دا شابه ولې په خپل کې ولې نه دا او جی د پوزې لپاره ضروري ده چې هغه دا وایي د پوزې لپاره ضروري ده چې دا په دې مخ باندې چې ته اوسې خولي تراول چې اولي سو کې دلته بوی راشي چې لکه دا سیس خراب خو نه دي دوستانو. شابه د پوزې لپاره ضروري ده چې هغه به د سترګو لاندې او د مخ نه اوچته وي او د غوږونو په درمیان کې واقع وي. د دې حقیقت نه علاوه بل هیڅ هم نشته چې دا اصل کې د ذهانت او ډیزاین دا ډیزاینینګ د الله موجود دی چې دا سي خسته موږ جوړ کړی وو. انسان چې په سترګو د کوم شي جایزه اخلي نو بیا په پوز سره اول د پسترګو کتو او بیا د نمبر ډایرکټ د پوز کار دی. دریم نمبر رسته به دا لاندې به دې ته تیرې دل او جبه باندې سکل دی سترګو ته د پوز ته د جبه ته تسوجو کا دومره خوندونه منګه خو دا چا موږ له دا خوندونه راکړي دي الله راکړي دوستان دوی دا خود به خود راغلي لکه کډې وډې به وي ظالمانانو. او جی بوی کول سره زیات پیژندل او جایزه اخلي د هسته ډیزاین د یو قادر مطلق هستی د وجود گواهی ورکوي چې الله تعالی موجود دی. تنقید نمبر 38 یو انسان د دې بار بار تجربه کوي ګلاس د په دیوال باندې ولې نو هغه ګلاس به بار بار ټوټه کیږي. دا ګلاس زه ولم بیا به یو ځل ولم سبا کیږي ټوټه بیا علماء او 800 پیر چې دا علم دا بکیږي دا به ټوټه کیږي کدا با دنه بس کیږي دنه به ډنر سیټ جوړیږي دنه به واپس ګلاس جوړیږي د سره تاسو ما سره دا نه منئ او چې چاته یو مچورا درس دماکو شو کائنات وجود تراغه موږ ته پیدا شو دا عقل منی چې تاسو خود به خود کیږي نه بالکل دا مات کا ټوټي کې خدا کارخانه ته واچو دنه به بل ګلاس جوړیږي
همدا شیشې کارخانې ته ولېږه دنه به ډېنر سیټ جوړېږي که به نه جوړېږي دغه شانته کې دا ماده چې چا پیدا کړې ده دنه موږ انسانان پیدا کړي حیوانات جدا پیدا کړي دي حشرات جدا پیدا کړي نباتات جدا پیدا کړي دي الله موجود دی دوستانو دا ټول د الله د وجود دلایل دي زر زر نتیجه به همیشه د ګلاس مودې سره وي داسې ممکن نه ده چې ګلاس په خپل ټوټه شي او بل کوم څه د تر جوړ شي که د ګلاس نه بل کوم څه جوړیږي نو د هغې نه وروسته به کوم ذهنیت موجود وي چې منظم انداز سره هغه څیز تیار کړی دی دا زموږ عام مشاهده ده چې د دماکې نه وروسته تخریب کېږي د دماکې په ذریعه خو خود به خود ترتیب او تعبیر ممکن نه دی نو بیا څنګه کېدای شي د نن سوار نه سره به کاله مخکې بیګ بیګ نامې دماکه وشوه او عظیم کائنات پیدا شو د خبر لازمه ده چې د دې دماکې نه وروسته یو عظیم طاقت او حکمت موجود دی د مسلمان کې فرض دی چې مسلمان په دې بېجانه ماده کې د خالق کائنات تصور تسلیموي او ملحد وایي چې دا بېجانه موږ او دې کې څه فرق دی موږ وایو چې دا بېجانه ماده د خالق دغه دی کاریګري ده د خالق ډیزاینینګ ده دوی وایي نه دا خود به خوده کېږي دا خود به خوده د سره کېدی نه شي چې د هر انسان د دوه لاسونه وي د هر انسان د دوه سترګې د هر انسان د دوه وګونه وي دوه خپې دي وي لس ګوتې دې په لاسونو کې وي لس دې په خپو کې وي د هر انسان دی د سړو جنس جدا د ښځو جدا نوع جدا تاسو وجوګه تا لیدلې چې د کومې ښځه ګیره شوې ده تا کله لیدلې دي حقیقت دا وګوره دا ولې دا کېږي هغه کې هغه خصوصیات الله پیدا کړي په ښځو کې په سړو کې دا خصوصیات خدای پیدا کړي پته ولګېدله چې څوک شته دی دوستانو چې موږ د ژوند را کړی او موږ له هر څه راکړی شاباسي نور د ملحدینو دعوا د ګیلاس چې مات شي د هغې نه خود به خود ډینر سیټ جوړېږي ملحد وایي دا ګیلاس په دیوالونو ته نه به ډینر سیټ جوړېږي دا دی مني نه مني خاصې د دوی دعوت داسې ده او مسلمان وایي کله چې د ګیلاس نه ډینر سیټ جوړول غواړي نو د هغه دپاره ذهانت ضروري دی 39 نمبر تنقیح زموږ سوال د ملحدینو نه آیا صرف د اجزا د کیمیایي ترکیب د وجې نه یو عاقل او ذهین او بشعوره وجود جوړول ترې ممکن دي که څوک وایي چې ممکن دي نو موږ ته د وښایي د یو انسان مختلف اجزا دي یو ځای کړي او یو نوی انسان یې ترې جوړ کړي دی وایي که نه چې دا انسان تاسو د کیمیایي اجزا دي لکه ته وایې چې موږ تاسو نه سوال کوو چې تاسو یو انسان موږ ته جوړ کړئ تاسو انسان بس همدې پورې دا بس نور بس کوو موږ وایو چې تاسو موږ ته یو انسان جوړ کړئ یو لاس د یو انسان نه راوالی بل د بل نه راوالی یو غوږ د یو نه راوالی بل غوږ د بل نه راوالی پوزه د بل نه راوالی تاسو موږ ته یو انسان جوړ کړئ څه وکړئ راشي دا ګز دا د میدان تاسو را بوټونه جوړ کړي دي تاسو پکې روح واچوئ بابا څه وایي وایي څوک چې روح نه ویستلی په یو ماشي ژوندي کړی ده په روح تمام جهان دی څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی پیدا کړی ده د خاورو ګلستان دی څوک د څنګه شي ګوهر پیدا کولی پیدا کړی د څنګه دور مرجان دی څوک په شپه کې شي ماتاب را خېجولی د په شپه کې خېجولی ماتابان دی دا ګوره دا عقلي دلایل دي څه بیا وایي بسجود ځمکې سر دی لګولی همې ځوړن په رکوع سره اسمان دی او هره ونه په قیام ورته ولاړه هر ګیای په تسبیح سره زبان دی هر ماهی په دریاب کې حمد وایي هر مرغۍ په چمن کې ثنا خوان دی وایي مخلوقات واسې نه دی پېژندلی لکه د سره چې قدر د خپل ځان دی سبحان الله د زرګونو صفتونو راشه ګوره او یو صفت ما عبدالرحمن دی یو صفت یې کړی ما عبدالرحمن شکر دی چې مسلمانان یو الحمدلله چې په الله م ایمان دی والله دا درته ویم موږ د الله شقان یو څه یو په بله ورځ موږ هغه یو منکر د احادیثو دی درې پېرې توبه وایسته خو اوس په رښتیا راواوړېدو ما ته ویل مفتي صاحب اخوا الحاد دی انکار حدیث کې څه شی دی الحاد پکې دی اخوا د الله نه به م انکار کوي بیا ما ته ویل تاسو یو منکر د احادیثو خبره کوله ما ورته ویلي زموږ د خپل عقیدې په باره کې د یو یخته باره کې شک نه لرو او ما که وخت راغی زه قاري برکت علي سره اور تم دانګم چې قاری برکت الله وایي چې معلومه وي راځه څه په دلایلو به معنی اور به بل کو زه امور دانګم او ته امور دانګم راځه پته به حقیقت درته موږ په خپل عقیده باندې موږ مرګ ته نه یو تیار ولې شو نه یو تیار الحمدلله دا زموږ د حقانیت څه شی دی دلیل نه دا ګوره دوستانو په باطل سره چې هغه په خپل عقیده کې صحیح په شک کې به یو موږ د خپل مرګ هم څه نه کوو پروا نه کوو د خپل عقیدې دپاره دا د حقانیت نښه ده والحمدلله چې الله موږ له څه راکړې ده پاک عقیده راکړې ده چې توحید عقیده راکړې ده موږ څه د توحید عقیده راکړې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین